अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स तासु गोरे प्रोग्राम विखे जुने और ज़ैम सलमा इम्तियाज़ तासु टोलो ता हर कले पदे प्रोग्राम के और व्यूअर्स मौसम द बेखबर चे कम दिनो डेर खदे बेगा चे कम दिनो बारानम शवे दे वर्सरा हवाम सफा शवे द लोगों ते चे बंदा बुटु तरफ तो गुरी बुटु तरफ तो पक्कतो बने हम द इंसान झड़ा खशी पदे बने चे शन बुटी दी और सफा सफा दी आसे बेखबर चे कम दिनो लगों ते मख के ज़माने ना मख के टेन्योर द PTI ना लगों ते गंदा शवे दे नो चे बारानो शिनो मंगा दावरत वेली शू चे लगों ते सफाई पके राशि नो ख्वांदम कई और असम व्यूज़ बारान नपस खामखा वर्सर मौसम पे लगों ते नोर यखीगी नो पदे के लगों ते एहतियात कोल पकार दे असम वायरस हम फैलाओ दे और चे ब्या लक दसीने बीमारियां ने हम खल को तो लगेगी नो आगा ब्या असे कना लक दस लगी कना चे शायद चट द कोरोना वाले चे द सिम्टम्स द कोरोना और द जुकाम बुखार तकरीबन यो रंगी दी खजी व्यूज़ बावल तुबा तबा हर कले में ब्यागे नपस मुंगा बफल गेस्ट तरफ तबजू अस्सलाम वालेकुम तुबा वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक ज बिल्कुल खैम तास संगे बिल्कुल सही तासो बारान را تخکاری چې خ خوند مغسته دی وی باران وریږي بلې ساسي او زه جانان دیدن ته چرته ودرېګم نو واقعي په بیګاډر خپل باران په خبر کې وریدل خو شای علاقو کې واوره هم وریدل د نو واوره خو بلا خوند کوي د پاسه واوره وریدي او غرونو لمبې کولې ما جانان چې د یو بل سره واده کولې نو ډېر خوند کوي انسان زړه غواړي چې دا واوره موسم لتلی وي د سي علاقو ته چې چرته واوره هم وریږي خو په خبر موسم هم واقعي ډېر ښکلی شوی دی او موږ خبر تاسو احتیاط هم کول پکار دي یخني د انسان انجوای کی ځکه ورکوټ شان یخني وی راشي او تیر شي راشي او تیر شي بل دا کنه چې زیات خلک هم دغه سوچ کوي صبر وکمږ ډېر ګرمي کتلې دا نو په دې یخني کې لګون ته خون بواخلو کنه خو هغه خون اغشتو کې به د انسان چې کم دینو سینم خراب شي ورسره زکام بخار ټول سیزن زکام یې دخل کو بیا بس زما په خیال چې هغه جوشاندو پیکټس چې کمی کم دراز کولا کوي کې جوشاندو پرته بالکل ها ویوز اس گیسٹ طرف ته برازو نن چې کم دنو مونږ سره یو ډیره زبردست گیسٹ دا ینګ دا ډیره خشته دا ډیره ټالنټډ دا او ورسره یو کینسر سروایور هم دا داغه سټوري چې کوم ده نو داغه لکه دا سروایوینګ والا سټوري چې کوم ده یو پفل یو انسپریشن دی او څنګه چې ویل کېږي کنه چې همت مردا اور مدد خدا نو واقعي دا چې کوم ده نو زموږ په دې گیسٹ باندې پورا راضي هغه کینسر له ډیفیټ ورکړ دی شي از ناو کینسر فری اور مونږ چې کوم دنو خبرې اترې بکو ماهنور خان سره او زباغه ته هر کلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ماهنور ټیک ټاک تاسو څنګه بالکل ټیک ټاک توایا بس شکر ډیر ښه روان دي شکر دی اپ څنګه اناونس خو راځي خدا د چې کورونا ده نور ښه روان دي نور ښه روان دي کورونا لاک ډاون کړی دي خلک خو نور ښه روان ایگزیکټلی او تاسو د کورونا نه هم یو غټ داسې بیټل چې کوم دی کورونا هم هغه تاسو کورونا هم تیر کړی ده دا خو ماشاءالله بیا ډیره تکړه نه نو ماشاءالله مونږه ماهنور ګورو نو هغه زمون لکه زما په خیال چې ماهنور خپل اونه وي نو پته نه لګي چې هغه څومره سختو نه تیر شوی ده داسې لګي چې نه یو داسې انسان دی چې هغه منی چې ته د اړو خدای امتحان نه دی راغلی او بس خدای پاک ډیر ښکلی پاللی دی او راغلی دی سټیج ته راورسېدو دا همغه خبره ده ساتلو والا خدای دی بالکل او دا همغه خبره چې لوکس کین بی ډیسیوینګ دا خبره ټیک ده دا اکثر مالا تاسو چې یا داسې سزې زلاړ شم نو څوک یقین نه کوي نو مال هغه ځای کې لږ غوسه هم راځي که نه دا اوس دا کومه خبره خو بیا زه خوشحاله هم شم چې زه دونه موټیویټینګ یم او دونه دغه یم چې خلکو ته اړو پته نه لګي چې زه چېرته ناجوړه هم پاتې شوې ایگزیکټلی دا ستاسو ګټه د مانور انسان چې دومره لوی مرض نه تیر شي او دومره ډېرو مرحلو نه لکه دا اوس تاسو نه به مونږ تپوس کوو څومره موده تاسو تېره کړه واقعي څه چې تاسو وي نو هغه ډېره لویه موده ده دې هر څه نه انسان تیر شي نو هغه بیا داسې نه وي تاسو نن چې ماشاءالله څنګه یې ډېر انسان ډېر خراب شي مونږ لیدلي دي زمونږ څومره خلک مخې ته راشي چې هغه د کینسر غونډې لوی مرضونو نه تیر شي هغوی چې پهله څنګه هغه شان بیا نه موږ وایو چې ځواني ولاړه تېره شوله هغه شان پاتې نه شو نو تاسو نه به هم نن موږ دغه سټوري اورو څنګه دا لکه چېرته درته پته ولګېده کم وخت کې چې داسې بیمارۍ سره مخ یې او څنګه مو لکه ځان دې ځای ته راورسو چې ماشاءالله تاسو نن هم دومره سټرانګ یې دا زما 8 سټینډرډ کومه زه
ایله پروموټ شوی وم زه نو زما څه پینز وو څه بلډ به راتلو نوز نه بلیډینګ به کېده نو یو خو بلیډینګ وي چې هغه ریګولر لکه داسې تیز وینه وي دا به داسې چنکس وو که نه داسې ټایپ به وینه وه نو ما هغه دونه سیریسلی وانه غوسته نو ورو ورو پین سټارټ شو بالکل پیل شوم زه ډېره هیلدي ماشوم وم زه چېرته وړوکوالي کې ناجوړه شوې نه وم نو امي وایي چې لکه یو ځل ناجوړه شوې خو داسې ناجوړه شوې چې سمه ټول دغه دې وخت دا غونډې مودې کسر ووتلو نو بس هغه چې دی ما امي ته وویل مونږ ډاکټرز له لاړو نو دلته ماته جوینټس ټریټمنټ وشو که نه نو هغې سره زه نور خرابېدم چې ځکه ما نه په ټیسټ لپاره کوم ځای نه بلډ واخیستلی شو نو هغه به پرپل شو هغه ایریا په ټول ځکه سکین کې دننه بلیډینګ وشي که نه نو بیا زه هغې اسه بلیډینګ چې کوم دی نو هغه نارمل کسانو ته هم کېږي خو مسله زموږ په ملک کې همدغه ده که نه چې زموږ ډایګنوسس ډېر لیټ کېږي نو دلته بیا زما تره دی انور خان نو هغې زه بوتلم ډاکټر له هغې رشته دار و ډاکټر رفیع الله اورکزی دی ار ایم آی کې نو هغې ډایګنوز کو زما دا شي نو بیا هغې نه پس شفا کې ما نور ټریټمنټس واخیستل نو 4 ایئرز خو د دې ټریټمنټ روان او بس هغې نه بیا ریمیشن کې شو خو د دې دای چې ریلیپس خطره یې که نه بیا بالکل دوباره وشي هغې او نو زما برین ته هم چې د سپریډ شوی و ټیومرز کې نو هغې ریډیشنز وغیره وشو نو د دې تقریبا 9 ایئرز وشو چې دا ټریټمنټ ارزه اوس الحمدلله چې ده نو څونه مودې نه که نه ستاسو اوس لکه علاج نه کېږي مطلب علاج خو به سټاپ شوي که نه علاج نور سټاپ شوی دی ټیبلټس وغیره یي هغه لکه 3 ایئرز وشو چې زما هغه هم بند شوي دي ښه ټابلټس هم بند دي شکر ښه او بیا تاسو لکه یرلی چیک اپ کوئ 6 months اول داسې و چې زه به منتلی تلم ویکلی به تلم اول بیا منتلی ته شو بیا 3 months پس بیا 6 months پس اوس چې دی نو یو څه مودې به 6 months پس بیا به یرلی شي ښه مانور ګوره لکه ته لکه ډېر عام انداز کې خبرې کوي دا داسې خبرې کوي که نه چې لکه دا ډېره عام بیماري ده ټیک شو که نه عمدې نه د انسان د ویل پاور پته لګي که نه مطلب چې څونه غټه بیماري وي هغې دپاره هغه عمره بیا ویل پاور هم پکار دی نو ته به د ویل پاور په باره کې به سره چې لغونته ویوز ته لغونته پته ولګي ویل پاور خو الله بل کېږي زه هم چې تاسو ته سپورټ یې که نه زما پلار زما ډېر زیات غټ سپورټ او مور زما لکه زما بابا او امي داسې کړي دي چې هغې ټول لایف لکه چې زما کله دا ډایګنوز شو هغې بالکل سټاپ شو نو ټول اټینشن ماته دا کینسر چې یو کس ته کور کې ټول کور ته تقریبا کینسر وي هر خپل دغې کې نو زما واړه سسټرز هم وروڼه خامخا افیکټ شوي به وي ورسره چې دوی به ما سره هاسپټل کې تاسو مشره یې او زه مشره یم ټولو کې نو هغې ټولو ماله ډېر زیات زما سپیشلی پلار چې دی که نه نو هغه خو ډېر زیات ماله سپورټ راکو ښه دې فیلډ ته چې اوس زه کوم کې هم د بیوټي بلاګینګ وغیره کوم هغې ته هم زه بابا ټول موټیویټ کړی یم راغلی ما ته او نو ډېر موټیویشن شي او کور کې سپورټ کول والی که نه ویل پاور خپله بلډ شي تاسو باندې هغه یقیني که نه چې او در یقین درکړي چې ټیک به شي او دغه به شي او زما پلار اصل کې ډېر جولي غونته کې سړی و هغه چېرې هم دا نه دي ویلی چې دا به وشي یا به دا مړه شي هغې زه دې طرف ته زما ټوټلی نیچر چې دی بابا په شان خپله چې تاسو ته پته ولګېده نو تاسو یېرېدلې خو به یې ډېر زیات شروع کې ماته نه وه پته شروع کې نه وه پته ما نه دي پټه کړې وه ځکه ډاکټر هم ورته چې ورته مه وایې داسې شروع کې ویل پاور چې دی نو دونه نه وي خامخا او خلک خراب شي ډسټریکټ شي پکې او ویل پاور چې لوس کړي نو خلک خامخا ورسره دغه شي دوی ما نه پټ کړی و چې زموږ کور ته ټریټمنټس لږ وشو رالو نو ما هغه زما دا عادت دی زه هر څه کې ګوتې واهم او چې وګورم څه دي څه نه دي نو هغه ما هغې کې وکتل لوکیمیا لیکلی شوی وه که نه بلډ کینسر نه و لیکلی شوی نو هغه ما نیټ کې ګوګل کې سرچ کو نو هغې کې راغلل چې دا خو کینسر اف بلډ اینډ بونز وغیره نو هغې نه ما ته شروع کې لږ ډسټربینګ و او ډېره خفه وم خو بس یو منت به لګېدلي زیات نه زیات زه به خپله ټیک شم لکه ما ډېر دا سوچ ونه کړو که نه چې زه به دا دې کې دا مس هیپننګ کیدی شي چې ډیث هم کیدی شي یا څه بس بابا کم سټیج کې دا ډایګنوز شوی دی دا سیکنډ سټیج دې کې 4 که 5 سټیجز دي که نه نو هغې کې بیا ټایپس هم وي زما لوکیمیا ایلیلو ټایپ بي مطلب سیکنډ سټیج از ا کائنډ اف سیویر سټیج کنه مونږه دا خطرناک دسې ګڼو چې هغه پورې د انسان لکه څومره فرست سټیج نه تاسو سیکنډ ته ځئ نو تاسو ټریټمنټ لا سیوا کېږي انټینس کېږي هغه لحاظ سره خو دا ده چې پیرنټ سپورټ لکه هسې کله کله زه سوچ کوم د مور پلار سپورټ واقعي لازمي وي که هغه بیماري انسان ته ولګي که هغه تعلیم شي که هغه یو نوې سټپ تاسو اخلئ د خپل ژوند کې که ژوند ملګري انتخاب کوئ ځان ته خو چې دا مور پلار ملاتړ نه وي که نه انسان ډېر زیات کمزوری
نو دې دپاره وایي که نه چې مور پلار یو هغوی ته هم پکار ده چې هغوی هغه بچی انډرسټینډ کړي بل د هغوی ویل پاور هم دومره سټرانګ پکار دی څومره چې مور پلار مضبوطي دومره هغه بچی مضبوط ګوره لکه څنګه چې لکه هغه خلک وایي که نه چې سمایل از انفیکشس که نه چې یو کس به خاندي نو بل کس ورته هسې یو سمایل ورکړي ټیک شو که نه همدغه شان چې یو کس سټرانګ وي که نه نو بل کس د هغه د سټرینث نه بیا سټرینث اخلي بالکل ایگزیکټلی نو چې د مور پلار کې چې هغوی کې چې دننه یو سټرینث وي که نه او د هغوی منټلی سټرانګ وي نو خامخا اولاد چې کوم دی نو هغوی ته بیا عمقه سټرینث هم ملاو شي د هغوی بیا ویل پاور هم ډیولپ شي او ویوز بله خبره دا ده چې لکه څنګه چې موږ ماهنور ګورو ماهنور ته خو ماشاءالله په کتو باندې بالکل پته نه لګي چې دې ته دغه شانتي یو لویه بیماری ده نو د دې نه دا صفا پته لګي چې کینسر چې ارلی سټیجز کې د دې ډیټیکشن وشي نو اټ از کیوربل چې څنګه ویل کېږي ایگزیکټلی او بل دا خبر ده چې مونږ ډېر په ورکوټي بیماریانو ته ایسم لکه مونږ وایو چې دا هیڅ هم نه دي پرېږده ښه به شي کور کې چې ته دوايي واخله چې ته کورنۍ ټوټکه استعمال کا خو نه چې چېرته لګي یو څیز مسلسل دی هغه تکلیف جوړوي نو هغې باندې سترګې نه پټول پکار خیر دی که یو 1000-2000 روپۍ تاوان شولې په ځان لګول پکاري ځان نه خو ښه هیڅ هم نه دي ښه ډاکټر له تلل پکاري ښه ځای نه چیک اپ کول پکاري چې انسان ته پته ولګي چې سبا له هغه خدای مکه دونه غټه بیماری ډایګنوز کېږي وروسته پته لګي چې جی د دې بیماری خو کال 2-3 شوي دي چې دا تاسو ته لګېدلې ده او هغې بیا علاج نور ګران شي په هغې باندې لا ډېرې پیسې لګي بیا ځکه د ډېرو خلکو وس هم نه نو پکار دا چې همغه ټایم چې کله لږ غوندې ورکوټې فرق موږ ته په خپل بدن کې فیل شو چې لږ شان څه مسله شته دی چې موږ نارمل نه لږ شان ابنارمالټي طرف ته راغلي نو پکار ده چې ډاکټر ته لاړ شو او ځان پې غلی نه کړو دا ډېره ضروري ده ښه همدغه کوېشن مانور به هم تپوس وکړو چې ته څونه ټایمه پورې لکه تاسو ته پته نه لګېده څونه ټایمه پورې بېخبري کې تېره شوې ده زمونږ کم از کم 3 to 4 months بیسیکلی چې دی نو ډاکټرز باندې تېرېدل چې تلم به راتلم نو غلط ټریټمنټ وشو که نه جوینډس ځکه ډایګنوزز هم د دې ډېر ګران دي د دې ډېر بل شانتې ټیسټ چې دومره ټیسټ و زما چې کله ډایګنوز کېدو نو RMI کې بیا زما ډایګنوز شو هغه نو هغه دپاره دلته ډایګنوز د عام کلینکس ته زه وایم چې نه ځئ نو ښه ده که نه چې دا کم سم هاسپټل یې که نه نو هغې ته لاړ شي انسان صحیح ټیسټ وشي سټیک لیبارټریز کې نو پته ولګي ځکه چې څومره لیټ کوي هغه شیز ورس کېږي که نه خرابېږي خامخه نو زه وایم چې لکه ټیک ځای ته ځئ نو چې ډایګنوز یې ټیک کېږي ښه مانو ډېر شارټلی موږ ته به لږ سمټمز به ووایې چې نورو خلکو ته هم پته ولګېږي بیا هغې نه پس ستا بیوټي بلاګینګ باندې به خبرې کوو ټیک شو زما سمټمز شروع کې دغه و چې تاسو ته مې وایي چې بلډ به راتلو که نه د غاښونه ګمز نه ګمز نه به راتلو او نوز نه نو هغه به رني بلډ نه و که نه لکه هغه به چنکس کې و ځکه زما وایټ بلډ کم و نو اوس دا چې چا څنګه ټایپ کینسر یې که نه نو هغې هغه سمټمز دي مطلب مختلف سمټمز دي خو لږ هم تاسو ته داسې لګي چې ستاسو باډي تاسو ته وایي چې زما کې څه اوس خراب دي یا څه ټیک نه دي نو هغه کور کې ضرور وایي ما هم دا ده چې ما نه ویل که نه شروع کې ما وی دا بس هسې به راځي یا برش کېدی شي برش سره داسې شوي نو زما نه ویکنس هم ډېر ویکنس ډېر زیات ډېر زیات زما اینډ کې خو دا حال چې زما په ملا باندې به ډېر زیات پینز و اینه به ما جړل بیا دومره پینز به شروع ها او ورسره جوینټ پینز هم جوینټ پین ډېر زیات دي او ورسره فیور او که نه فیور لاست کې فیور شو او کنټینیوس فیور و بیا ښه کنټینیوس فیور خو اصل کې دا هم وی شروع کې چې تاسو فیور یو الارم وي چې تاسو بدن الارم درکوي چې څه ګډوډ روان دی نو چې څه خرابي وي نو انسان باندې एकदम تبه راشي ځکه خو یې که نه چې تبه عام نه اغوستل پکار چې نه مثلا ستومانتیا نه راغله نه د هغه چې بیا در باندې راځي نو غم کول پکاري ځکه چې تبه هر هغه څیز تاسو بدن کې چې کومه خرابي ده د هغې انډیکیشن ورکوي بالکل هماغه هغه سوزش چې ورته وایي یا انفلمیشن چې کوم ورته وایي نو د انفلمیشن په ریسپانس کې بیا فیور ډیولپ کیږي او فیور چې کوم دی نو شوډ ناٹ بی ټیکن لایټلی یو شیز به بل زه شیر کول غواړم چې یو داسې فیملی کې چاته داسې څه ډایګنوز شي چې داسې بیماري نو ماحول لږ ټیک ساتي که نه کور کې چې ټول په ژړای او هغه چې بس نو هغه کس کو ټیکه مي او هغه چانسز وي نو هغه خپل هغه حوصله ختمه شي زه خو تاسو ته بیا زما پلار چې څنګه حوصله وه هغې نه ټول ما ویل پاور ټول هغه دی که نه نو هغې وجې نه چې هغې کور کې ماحول داسې به و چې هر وخت خندا او مستي او دغې ما ډو دا فیل کړی نو چې زما کینسر هم شته یا دا شي بس ایر شو یو قسم د میندو زړه چې کم وي که نو هغه هم ډېر زیات ویک وي خو ستاسو مور چې کومه ده نو هغه ستاسو د والد صاحب نه به سټرینث اخیستي او بیا هغه سټرینث به تاسو له به ورکوي نو هغه ټرانسفر اف سټرینث دی دواړه زما مور پلار لکه دغه چینج نیچر یې چینج دي خو دواړه ماشاءالله ښه سټرانګ دي او هغې بیا هغې وجې نه زما هم کېدي چې ښه
ښه ویوز دلته لغونته یو وړه غونته دمه باخلو بیا هغې نه پس ګورو چې ماهنور چې کوم ده نو بیوټي بلاګینګ څنګه کوي او د هغې نور څه بزنس دی نو موږ سره اوسئ جی जी वेलकम बैक व्यूअर्स और प्रोग्राम विखे जो कि तस्त टोलो त यो ज़ल बिया हरकले मुंग सरा महानूर खान पर प्रोग्राम के मौजूदा दा ता यो कैंसर सर्वाइवर होम दा वर्सरा ब्यूटी ब्लॉगिंग होम कई और मतलब मेकअप आर्टिस्ट होम दा नो महानूर सर लगोंते नूर खबरें अतरे बद ब्यूटी पर बारा के बलगोंते उकू चे तासो दा ब्लॉगिंग कला शुरू करे दे और मेकअप आर्टिस्ट तासो कला जोड़ शवी दा लग रहा था वही ها داسې چې زما وړوکوالي نه ډېر زیات میک اپ ته شوق وکړ نو خو ما زما لږ څه بل شان سیوا شان ما امیا پروډکټس یوز کول او دغه چې کله زه ناجوړه شم نو تاسو ته خو پته کینسر کې ویښته لاړ شي که نه نو زه ډېره بیوټي کانشیس یم ما وایي چې زما ویښته لاړل نو ما به هغې کې کور کې به هم نو ډاکټر هم دې ته وایي چې دې ته لږ دا نیټ وغیره دغه کوي چې دا بیزي هغې کې نو ما به کې ټوټوریلز وغیره کېدل نو زما نور هم شوق پیدا شو دې سره نو بس دې وایي چې دې کې خوشحاله د دین پروډکټس اغوستل به راته چې سبا مې پکار و که نه هغې نه زما شوق نور هم دغه شو لږ لاس مې هم صفا شو کول به مې ټوله ورځ به ناسته وم میکاپ ځان له به میکاپ کو ځان له خویندو خویندې به هم کېنولې ورکوټې خویندې ملګري بیا چې ما کله کالج کې ایډمیشن واغوستو نو هغلته به ما نه ټول زما کې کینسر او هغې ټریټمنټس روان وو او هغې کې به زما مخ داسې ګلو کول چا ته هم پته نه وه لګېدلې زیاتره خلکو ته ما به سکاف هم اچولو ویښته مې نه و چې هغې وجې نه که نه نو هغې به وي چې دا ستا مخ څنګه ګلو کوي او دا څنګه ته څه یوز کوې څه سیرمز یوز کوې یا څه نو ما به هغه ټوټکې یا کورنۍ ټوټکې امې به راته خولې یا داسې اومه مې کتې نو هغې ته به مې خولې نو ما هغې نه دا شیز راغلی چې زه خو دا شیز کولی شم که نه چې مخکې انفلوئنس کم څوک او چاته ښه شیز وښیم ښه پروډکټس هغې نه بیا زه مخکې دغه شان دا شي نو مطلب دا که نه چې لکه تا باقاعده څه ټریننګ نه دی اغوښتی نه ما کلاسز اغوستي دي د میک اپ ډېر کلاسز هم اغوښتي دي او ډېر ځایونه مطلب همدلته پېښور کې پېښور کې م اغوستي دي بهر هم پېښور نه اسلام آباد کې م اغوستي دي خو هغه یو دی چې هغه تاسو ته میک اپ آرټسټ دغې کې هیلپ کولی شي بیوټي بلاګینګ هغې که نه هغې کې تاسو خپل ټوټوریلز اچولی شئ په انسټا باندې کم یو هینډل باندې هم چچوئ او بیا هغې کې چې تاسو نه خلک چې ډېر فالوینګ شي نو بیا کمپنیز تاسو ته رالیږي خپل پروډکټ چې دا یوز کړي او د دې ریویوز ورکړي نو بیا هغې ریویوز چې موږ ورکړو خلک هم هغې اخلي که نه هغه شي نو دا بیوټي بلاګینګ نو ستاسو کم اپ زیات یوز کوئ او انسټاګرام باندې بس زما انسټا باندې کوم زه بلاګ ها تو به ګوره که نه مطلب لکه دا لکه یوټیوب شو دغه شانتې دا نور میډیمز چې کم دي که نه نو په هغې کې که موږ وګورو نو لکه ډېرو خلکو ته نه ډېر صحیح زده کړل بالکل په کور ناسته باندې بالکل دا یو ډېر لوی سپورټ دی ایگزیکټلی سپورټ دی ډېر لوی لرننګ ډېر زیات کیږي او ورسره د اټس ا سورس اف ارننګ لکه هغه د ګټې وټې لار هم هغه ده اوس خلک کور کې ناستي او اوس ماهنور د ماهنور خو راته نشته پته چې هغه ته ارننګ کوي او که نه کوي بالکل زموږ دی چې موږ ریویوز ورکړو یا چې کوم موږ ټوټوریلز وکړو موږ ته چې کوم کمپنیز کانټیکټ وکړي هغې چې بیا پروډکټس کم خرڅ شي زموږ په تھرو باندې زموږ یو کوډ هغې راکړي کوډ به کې زموږ کمیشن هم وي که نه او هغې کې کمیشنز هم وي او بیا موږ ته فری پروډکټس راځي هغې کمپنیز والا فری پروډکټس رالیږي بالکل دغه چې تاسو دا یوز کړئ او بیا د دې ریویو ورکړئ نو زه خو ډېر آنېسټ ریویو ورکوم چې ما ته شي ټیک فیل نه شي نو زه بیا هغه وایم نو که زما کې نقصان هم وي نو زه بیا نیگیټیو ریویو هم ورکوئ نیگیټیو هم ورکوم زما دې کې ډېر دغه دی چې بیا خو به کمپنی ډېر خیال کوي او honest reviews خو ډېر لازمي دي په دې باندې چې په دغه شانتې بیا ستاسو viewer base باندې ډیولپ کیږي دا شروع کې خو بالکل دا خیال ضرور پکاري چې لکه تاسو چې کم خلک فالو کوي هغې به تاسو په دغې باندې پروډکټ اخلي نو چې سار له هغې اعتبار کوي نو چې سکن پروډکټ تاسو ورته ټیکو دا او سکن دونه سینسیټیو شي چې ما ته خپله پته ده زه ډېر کانشیس یم دې بارے کې چې یو شي یوز کوم هغې ول ټول انګریډینټس او هر څه ګورم چې څه څه یوز شوي دي پکې نو ها اسې ګوره که نه دا 2 in 1 والا خبره ده ګوره چې لکه اوس دوی چې ریویوز کوي نو دوی ته پروډکټس فری ملاويږي بالکل او چې بیا چې تاسو چې بیا لکه پروفیشنل میک اپ د چا کوي نو یو الریډي هاف د میک اپ ود یو نو مطلب دا دی چې تاسو بیا پیسې په میک اپ پروډکټس اغشتو باندې هم نه خرج کیږي هغه نه هغه خرج کیږي او ډیفینټلی هر یو آیټم خو به نه ورسره دا تاسو ته لوکل کمپنیز به تاسو ته رالیږي او خلک چې کم کلاینټس راځي هغې وایي چې نه زمونږ خو دا لوکل کمپنیز والا میک اپ نه یوز کوو نو هغې دپاره او هر سکن ټایپ هم چینج وي نو هغې به زما ټایپ رول
کولی یا به زه خپله یوز کوم زه به ریویو ورکوم کوم چې کلاینټ سي هغې دپاره زه یوز کول لپاره چې زه نو پراپر بیا راغواړم هغه همدغه د امپورټډ آیټمز چې کوم امپورټډ دي آیټم زیاتر او اوس خو خیر لوکل هم دونه ښه رالل پروډکټس بیوټیفای بای آمنا شو لوکل هم ډېر زیات شو پېښور هم ډېر زیات هغه دي خو دا ده چې خلک زیات هغه خوښ بس بیا زمونږ بالکل زمونږ لوکل اصل کې بدنام په دې منې دي کنه چې زمونږ خلک کوالټي خرابه کی شروع کې به راشي ډېر زبردست آیټم به درته راوړي چې دا پروډکټ او واقعي هغه ډېر ښه چې فرست ټایم مونږ یوز کو خو چې هغې لږ ته ډیمانډ سیوا شي دوی کوالټي وغورځوي حالانکه مینټین ساتل پکار نو هغې وجې بیا دویم ځل منې خلک ډساپوینټ شي ګوره تو به دا کوالټي مینټیننس په هر بزنس کې لازمي دی خو مونږ په پاکستان کې ګورو کنه چې په هر بزنس کې دغه کار کیږي بالکل اوس ګوره که سټیچینګ بزنس دی زما ډېر ګنده ایکسپیرینسز دي شروع کې به د ښه کار وکړي بیا به وروسته کې در سره به هماغه کار به کوي چې کوم هغوی کول غواړي ټیک شه که نو آی نوٹ سیټسفاید هر څه برو خو عادت نه برو بالکل بالکل نو مطلب لکه شروع کې بدله ښه جوړه به وګنډي هغې نه پس بدله جوړې خرابېږي بیا به داسې به بیهیویر به کوي چې نه نه خیر ده بس خبره نشته پیسې د هغوی نه یې تلي که نه پیسې خو زمونږ نه کپړه هغوی اغوښتي وي نه سټیچینګ پیسې هغوی ورکړي وي که نه او نه د هغوی خوښه ورکې شامله وي بالکل نو بس هغه خو لکه ټول نقصان هم کسټمر ته دی کسټمر او بعض وخت خو داسې چې مونږ دومره په مینه باندې یو جوړه اغوستي یا هغه رنګ زمونږ ډېر خوښي یا هغه کوالټي زمونږ ډېره خوښه یا شته نه ګفټ ملګرو کې چا راکړي برتډې ګفټ اکثر میلاو شي مور راته راوړی داسې یارونو خویندو کې هغه هم چې داسې ټیلر ته مونږ ورکړو وایي شرمه انسان سم زړه مات شي چې زه بیا چېرته هم کپړې نه ورکوم کاش چې ما ته خپله دا هنر زده او بیا زمونږ پاکستانیان دغه ګیله کوي که نه چې زمونږ بزنس نه چلیږي زمونږ کاروبار نه چلیږي که نه نو د بزنس نمبر 1 رول چې کوم دی که نه هغه کسټمر سیټسفیکشن دی کسټمر سیټسفیکشن په کوالټي اف سروس باندې کوالټي اف د پروډکټ باندې راځي زمونږ نه په کوالټي اف سروس باندې احتیاط کیږي او نه په هغې باندې یو مونږ لکه ورکو ور باندې امپورټنس او نه کوالټي اف د پروډکټ دی نو هغې سره به څه چل کیږي کسټمر به ښه زه په دې باندې هم ډېره حیرانه یم بزنس به کولاو به کي customers به تنه تختی ورله به complaints به راځي and they still do not do anything about it چې دا ولې دا شیز ما هم نوټ کړی سیلونز کې هم اکثر به زه لاړم نو دا شیز زه چې کله خپل انشاءالله سیټ اپ زما پوره اراده ده کړول نو اول بدای چې کلاینټس جوړ شي نو دا نه ده چې هغه بیا تاسو څنګه ټریټ کوئ نو دلته دای چې یو کس تاسو کلاینټ جوړ شي هغه به شروع کې ډیر خو کې بیا اند کې بس چې سې وکړل چې دا خو اسیم زما کلاینټ دا دغه دا کار ډیر زیات زمانه له خو زم چې بس کلاینټ سټیسفاید دي کنه سټیسفاید وی ریټینډ وی کلاینټ ساتل پدې باندې ملټي بزنسز دي اوس ګورې که تاسو دا بیوټي بزنس دی کنه هغه کې سونا آوټلیټس دي کور په کور اوس خلکو آوټلیټس کولاو کړی دي ټیک شو کنه خلکو سره چوایسز ډیر دي یو ځاته ما خوس کنه یو بل رول جوړ کړی دی صرف د یو ځای نه یو کار کوي هغه نه پس چینج د آوټلیټ زما ما ته خو داسې ښکاري په دې باندې په پاکستان کې که تاسو غواړئ که نه چې ستاسو کار لکه ښه وي اف یو وانټ ټو بي سیټسفاید ایز ا کسټمر تاسو یو سټیچینګ پوینټ ته لاړ شئ یو جوړه وګنډئ بیا بل سټیچینګ پوینټ ولټئ ولې چې که تاسو ریپیټ کسټمر لاړئ که نه ستاسو د جوړو بیړه غرقه ده This is what I've learned. تاسو زما خو د وړوکی نه یو درځي دی او بس ماغه ګنډي او ډیر زیات دا درځي بیا موږ ته مخایب دا به ډېر ایماندار ډیر زیات ایماندار لکه دلته هم ایون چې اکثر مونږ سودا کوو که نه نو زیاتر خلک دې ته ګوري چې سیکھانو دکان ته ورشه ځکه چې هغوی ایماندار دي نو موږ هغوی چې هغوی به موږ له صحیح پروډکټ راکوي نو هغه موږ خپل ځان دومره بدنام کړی په کار نه ده چې موږ کوالټي خراب اوس څنګه چې مهنور موږ ته وویل کنه چې دغه شانتې لکه دوی ته یو ټیلر معلوم دی نو اوس ما او تام ورته وویل کنه چې موږ نمبر راکړه چې بیا هغې له لاړ شو نو ګوره دا ورډ اف ماوث څونه امپورټنټ دی بالکل د دې څونه امپورټنس دی چې اوس دا ته نه سیټسفاید ده نو اوس موږ به مخه ټیلر له بس بالکل او دلته ستاسو ایکسپیرینس چې تاسو سیټسفای نه یي د هغه ټیلر نوم خراب شو بالکل نو دا ما ته زه وایم چې بزنسز څوک هم رن کوي هغوی له پکار ده چې د دې کوالټي مینټیننس خیال وساتي بالکل ښه مهنور ستاسو انسپریشن څوک دی په دې بیوټي بزنس کې نشو خان ده هغه هم د پېښور نه مردان نه تعلق لري نو هغه بیوټي بلاګینګ شروع کړو نو ما هغه ویډیوز کتل کنه
نو بیا ما ته هغې نه هم اندازه چې دا شی زه کولی شم مخکې یوټیوبر هم دا هغه او دا بیوټي انفلوئنسر هم ده نو هغې نه بیا ما سټارټ واغستو نو هغې ته مې بیا کتل هماغه شانتې ما بیا شروع کړ ښه د هغې جوړې بلاګ ډېر مخکې تللی دی ډېر زیات ها مانور ما ځینې خلک لیدلی دي چې کوم چا خپل سلونز دي نو بعض آرټسټ داسې چې هغوی مخ ډېر زیات ګلو کوي او ډېر زیاته خواري یې ځانمنې کړي ویښته بیل مزېدار لاس خپې بیل مزېدار ځینې داسې آرټسټ هم ما لیدلی دي چې هغوی اډو ښکاري نه چې هغوی میک اپ آرټسټ دي یا داسې لکه هغه بالکل آرټسټ نه ښکاري په دې معنی چې هغوی نه د سکن کیر لکه د سکن بالکل کیر نه ساتلی نه چې د هیر ټریټمنټ لکه دا څه فرق دی وای دا تاسو زه خو تاسو چې کم رینوټ کم داسې چې ټول یې پیژني که نه او داسې سیلونز ته ورشي هلته به تاسو ته ټول داسې لګي چې ټول به میک اپ کړي وي ښه به ښکلې ده چې کوم د عام کورونو مورونو والا دي که نه نو هغې کې به نه وي دا شیز که نه هغې دونه خواري ځکه هغې بزنس دونه دغه نه دی اوس داسې ځایونو ته هغې ګوري هغې ځکه بزنس هم زیات دي چې هغې ته ټول داسې خلک راځي هم دې ته اټریکټ کېږي چې د دې سکن ښکلی دی د دې دا ښکلی دی هغې ته به راځي اوس دا کورونو والا ډیفینیټلي چې دا کور کې به څه ټایم کار ملاو شو نو هغې نه بیا دا ده چې زه وایم چې دا داسې سیلون زیات ښه دي خو دا دی که نه چې پروفیشنل دا یو که نه کمپلیټ پیکج دی چې د انسان کار هم ښه وي سروس ښه وي او بیا ورسره چې کوم دی نو د هغه خپل اپیرنس ډېر زیات کاونټ کوي ډېر میټر کوي او خلک خو همدغه وي چې دا په خپله شاړه پاړه دا به ما دپاره بس او دا به څه میک اپ دا اصل کې د تاسو دا اپیرنس دونه میټر کوي زه تاسو ته ځکه خو هم بیوټي کانشیس یم زه ډېره زیاته ویښتو باندې به زما ډېر کار و چې داسې نو زه دغه وایم چې هله به تاسو له کلاینټ راځي چې تاسو خپل هم ځان ټیک ساتئ او دې خیر دی او دغې کې خو بیا ډېر زیات به تاسو ځان خیال ساتئ لکه تاسو ته خلک وګورو چې دا جینۍ ده دې له به زو دې نه به میک اپ کوو ما ته اکثر خلک دغه وایي چې موږ له داسې میک اپ وکړه تا ځان له څنګه دې ځای کې کړی نو زه بیا هغه ځای کې دونه کنفیوز یم هر چا سکن ټایپ چینج وي او دغه هغه شانتې نشي راتلی هر چا فیس باندې هغه میک اپ هم نه سوټ کوي بالکل او هغه شانتې ورته سوټ کوي نه نو بیا هغه ټایم کې لږ ما ته هغه کسټمر لږ هینډل کول ګران وي ها ما نور خبره واوره تا ویل که نه کسټمر هینډل کول ګران وي ها اوس چېرته چې اپیرنس خشته پکار دی که نه چې ډېر مزیدار اپیرنس وي چې خلک دې ورته اټریکټ شي هلته چې کوم دی که نه اخلاق هم پکار دی او بیا څه کلاینټس داسې وي بېشک د میک اپ آرټسټ اخلاق به ډېر ښه وي ما نور ډېره سویټ ماته ښکاري ډېره زیاته خو ګوره لکه څه کلاینټس هم داسې وي که نه چې هغوی هم سیټسفای کول لغونته مشکل وي یا لغونته داسې هغه ډېر جنجالي قسم کې کلاینټ وي هغه بیا هینډلنګ څنګه کوي هغه اول خو زه وګورم نیچر کې که نه چې دا کس څنګه دی بس هغه بیا داسې چې زه رو ورته تاسو سره به دا خوند کوي تاسو دا یو شیزو کې تاسو فیس سره رو زه کوشش زما دی چې زه هینډل کوم خو کماته لګي چې دا کس به لږ ډېر پرابلم کوي نو زه هغه ایوایډ کوم چې هغې له میک اپ وکړم ځکه چې بیا داسې کس نه سیټسفاید کېږي تاسو سم وکوئ که نه نو که ما سره خو خیر داسې څه دغه شوی نه دی چې څوک راشي ډېر سیټسفاید هم ځي او کله ما ته کمپلین میلاو شوی نه خاص تاسو کوم قسمه میک اپ دی زه فلحال پارټي میک اپ کوم او چې کوم دا لایټ میک اپ سیدا کوم کنه برایډل ته زلا نه یم لا برایډل د نه برایډل د پر ډیر زیات سکل پکار دی کنه سکل او هغه چې پوره ټیم وي تاسو سره کنه نو هغه چې زه کله ان شاء الله سلون اوپننګ وشي هغه نه تاسو ټول به انوایټ کوم ان شاء الله نو بیا چې د نو برایډل شروع کوم ان شاء الله اوس زماله کړي مې دي او لکه زده کړې مې دي خو دا ده چې هغه چې پوره پراپر سلون نه وي که نه نو هغه کار بیا کور کې نه کېږي کور مور کې دا شیزونه بیا نه کېږي چې هغه مانور تاسو د بیوټي کانشیسنس خبره وکړه که نه چې تاسو یې بعض وخت کې دغه کانشیسنس دومره سیوا شي چې هغه انسان لپاره عذاب شي عذاب داسې شي چې هغه نفس باندې خپل واخلي او مدام کله ډاکټر لزا کله یو خوا کله بل خوا ستاسو په خیال څومره لکه د دې معیار څومره کم لیول پورې بیوټي کانشیسنس پکار دی بیوټي کانشیسنس زما داسې تاسو وایم زما داسې و چې زما کله زه ناجوړه شم نو ډیفینیټلي رنګ هم خراب شي انسان او دغه نو زه ټولو ته به دا وایم که نه چې خپل سکن کیر ډېر زیات خیال وساتئ چې ټول جینکې چې هغې فاونډیشن موږ له لایټ کلر ولګوی نو هغه اکسیډایز شي په سکن ګرې شي الټه زیات بد لګي نو زه به ټولو ته وایم چې اول خپل سکن کیر خیال وساتئ چې لاندې نه ستاسو سکن سموت وي ښایي تاسو ته به بعضې ځایونو کې اړو ضرورت نه وي د فاونډیشن او دې شیزونو
نو بس سکین کیر چې زما خدا ده چې ما سکین کیر باندې ډېر زیات توجه خپل ورکړی او کور دا ټوټکې اوپټن او دا شیزونه او خیر امي به هم راته دغه ټوټکې وغیره خول نو هغه شیزونه ما ډېر زیات کړي دي او اوس هم ما هغه کوم او تاسو ته پته هغې څه سایډ افیکټس ني اوس هم ما نه څوک تپوس وکړي چې سیرم زیرم زه ورته ووایم چې دا یوز کړي ځکه چې هغوی کور کې جوړوي نه چې مونږ ته ګرانه ده دا جوړول نو لږ خواري غواړي بیا که نه چې نو بس بیا دا ده چې کور هغه شي زیات زه وایم چې ښه پخپله صحیح تو به موږ ته بریک دپاره ویلې کېږي بالکل زه وایم چې بریک به واخلو ځو قدرمنو یو وړې شان دمې طرف ته چېرته هم مزه یې موږ سره اوسئ واپس راځو جی ویښه کې یو ځل بیا هرکلی ویوز مهنور خان موږ سره موجوده ده په بیوټي باندې موږ خبرې اترې کوو اور مهنور چې کوم دی یو کینسر سروایور هم ده اور لکه ډېر لوی همت چې کوم دی نو مهنور خان کړی دی اور اوس چې کوم دی نو خپل یو زبردست بزنس په کور کې فلحال چلای لګیا ده سمال سکیل باندې دی خو بیا هغې نه پس چې کوم دی نو دا به یو بیوټي سیلون بیا خپل کولاوي او موږ دواړه به هم انوایټ کوي ډیفینیټلی مهنور واٹ از یور آیډیا یا مینینګ آف فیشن هر چا د پر لغونته مختلف وي که نه ستا په نظر کې واٹ از فیشن زه خو چې نن سبا دغې ته کوم زه وایم چې ډیسنسي چې هر څه ډیسنسي What's look good at you? بالکل چې دا مه ګورئ چې کم فنکشن سره به هغه دغه ډېر هیوي شیز به وکړو ډېر دغه زه وایم ډیسنټ چې لږ کام او دغه دا دونه هیوي شیزونه چې دی دا الټه بد لګي تاسو ته پته ده لږ سمپل شیز چې هر ځای کې سوټ کوي که نه لکه اکثر ما خلک کتل ډېر زیات کانشیس یو ډېر زیات هغې وجې نه دونه زیات میک اپ او جیولري هغه الټه عجیبه لګي بیا زه وایم چې لږ ډیسنټي بس لږ شیز نو تا ته لګي چې لکه اوس دا ټرینډ راغلی دی په خلکو کې چې میک اپ هم لغونته لایټ پکار دی جولري هم لغونته لایټ پکار دی اوس خو تقریبا خلکو کې دونه اویرنس راغلی اوس هغه شیزونه کوي چې او یوټیوب او تاسو ته پته دی انسټاګرام نه موږ هم وایو که نه هغه هم ګوري خلکه نو هغې نه بیا خلکو ته دا ده چې اوس پوه شو ډېر جنکو کې هم دا رالو کپړې هم خپله ډیزاین کوي میک اپ هم زیاتره جنکې خپله کوي نو بس رالو اوس هغه ډېر مخکې خو دلته دوه مسلې دي که نه دلته یو خو زموږ د ښځو سیالي ده موږ چېرته واده ته لاړ شئ که نه وګورئ دا به تاسو دواړو هم نوټ کړي وي زموږ ښځې هغه یوې چې د سرو سیټ اچولی بلې به م اچولی که هغه جوړې سره سوټ کوي او که نه کوي خو نه دا نور به سره اچوي چې زم سره واچوم یو دا خبرې بله خبر دا که چې ته په پوره کال کې مونږ څه قیمتي څیز اغوستی نو هغه به یو واده په کال کې فار ایگزامپل یو واده دی هغه یو ورځ فنکشن دی مونږ به خامخا هغه ایډجسټ کوو په خپل ځان باندې چېرته که هار وي که ګوتمه وي که هغه لوپټه وي خو نه چې دا قیمتي ده چې دا زه وښیم چې ما اغوستی ده هغه بیا بیل شیز دی هغه تاسو هغې نمایش کوئ بیل شیز دی هغه فیشن زما په خیال چې بالکل اوور شي خوندونه کې نن سبا خو جنکو کې دا شیز دی چې ما نوټ کړي دي اوس ښځېونو کې به نه وي ښځېونو کې به جنکې ډېرې پوهې دي اوس لکه دونه اوور فیشن نه کوي نه دونه کالي خوښوي جنکې اوس دا چې زړې ښځې دي نو هغوی اوس هم هغه د بچو میندې چې هغې اچولي که نه ډېر زیات زما هم دي خوښ زه وایم چې لږ چې کم سوټ کوي ستاسو سوټ سره ښځېونه داسې چې اوس ناویاني اکثر وادونو کې دا شي زما ډېر زیات بدي شي چې ناوې یي هلته یو نو دوه درې ناویانې نورې ګرځي هغه دونه هغه ناوې زه وایم چې هغه ناوې به څه وایي که نه چې دا زما واده دې څنګه چل نو ما ته دونه عجیبه فیل کېږي زه وایم چې لکه دا عجزې هغې ورځ د نن هغه پرېږدی چې هغه ښکلي وښکارېږي تاسو لږ لایټ میک ها مهنور ګوره موږ چې کله چې دا یوټیوب ویډیوز ګورو که نه دا ټوټوریلز چې موږ ګورو نو هغې کې د برونزر او د شمر او د هایلایټر د هغې ډېر زیات بھرمار دی که نه ټیک ده هغه خوند کوي چې کله چې یو ډېر پروفیشنل کس چې کوي او د هغې په استعمال باندې پوهېږي نو ښه خبره ده خو دا دی که نه چې تقریبا هر څوک چې څوک هم ګوره که نه هغوی سره برونزر هم شته شمر هم شته او لګولي هم وي خو ډېر بد ښکاري هغې سره الټه مخ تور شي لګونتی یا داسې لګي چې بروزډ افیکټ دی دونه ډېرې لګولي وي که نه د دې لغونته ټپس ورکولی شي بالکل زه تاسو ته یو خبر کوم دا چې کم کونټورینګ یې که نه زما په خیال میک اپ کې ټولو نه سکل کار او ټولو نه ګران کار چې دی که نه دغه دی نو هغه زده کولو کې هم ټایم لګي ځکه د هر چا فیس بدلي فیس کټس بدلي هغې مطابق تاسو به کوئ دې سره مخ لږ نریغ ښکاري لږ کټس بدل شي نو هغه اوس تاسو یو ټوټوریل دی یو کس وګورئ هغه به خپل فیس مطابق کوي هغه به ستاسو فیس تاسو هغه شانتي وکړئ تاسو سره به ډیفینیټلي هغه بیا بد لګي نو چې که تاسو شوق ای میک اپ ته خپله
اول ایسته کې یا خپل فیس ټایپ اټ لیست چې دی نو هغې باندې ځان پوهې کې صحیح چې دا کم فیس ټایپ دی دی کې به کونټورینګ زه څنګه کوم شمر به کم ځای کې لګوم دا هایلایټر به کم ځای لګوم نو هغه بیا صحیح که نه خو چې اوس داسې څوک ولګوي ډیفینیټلی به هغه غلط به لګوي لکه تاسو یو اگزامپل راکړئ مونږ لکه څه غلطي کوو په دغه کې غلطي دا چې چا مخ ډیر زیات لکه غټ وي که نه لکه ګول ګول مخ راوند مخ وي نو هغه یې لرې کولو دپاره دومره زیات ولګوي هغه شیز او بیا هغه لایټ کول هیڅ نه کوي بس ډارک ډارک ولګوي او یا بیا بلینډډ میک اپ نه وي بلینډډ نه بلینډډ نه وي بلینډ نه که نو دغې ته راتلم زه بلینډ نه هغه دومره ډېر ولګوي او هغه یو لاین کړي نو هغه ډېر زیات بیا بد لګي نو زه خو به وایم چې تاسو یا خو په پروفیشنل آرټسټ باندې میک اپ کوئ یا ایزده کې خپل ایټ لیست دونه ایزده کې چې تاسو خپل میک اپ کولی شئ مطلب دا چې په خپل مخ باندې پریکټس کول پکار دی چې په ما باندې کم یو خلک کم یو خلک دي بالکل دا اوس بعض ځایونو کې ما دا لیدلي دي ټیوټوریلز چې مونږ ګورو نو اکثر میک اپ آرټسټ هغه بلش آن لګوي نو هغه به راوند لګوي او ځینې فیسز باندې چې کوم دي نو هغه الانګیټډ لګي خو مونږ خلک چې کوم دي مونږ چې څه مخکې کتلي وي لکه زه اکثر دی ودونو کې ښځې ګورم چې دوی تیاری کوي که نه ودونو خو داسې ماحول چې هغه یو کمره کې لس جینکۍ ولاړې هغوی ځان تیاری یو شیشې ته نو هغوی ته چې زه خیال وکړم نو ټول په یو رنګ لګي د چا به مخ څنګه د چا به څنګه خو هغې بلشان په یو طریقه لګوي او بیا واقعي څوک ښه ښکاري او څوک وشرموي ځان بالکل ها ورسره ویوز ګورئ د یخنۍ موسم دی او ریډ لپسټک از ا مسټ هاف هر فیمیل دپاره ٹھیک شو که نه خو یو پراپر ریډ لپسټک اکارډنګ ټو د سکن ټون هغه به انسان څنګه به چوز کوي مطلب دا خو نشي کېدی که چې آل شیډز اف ریډ واخله ټول ټرای کا او بیا هغې نه پس باقي به فالتو بشي ضایع بشي او یو چې کوم دی نو چېرته انسان به سلیکټ به کړي چې او دا په ما باندې ښه لګي نو څنګه به ریډ لپسټک به انسان به چوز کوي ځان دپاره چې ستاسو فیر ټونز یو تاسو یو ځای ته لاړ شئ ریډ کې ډېر زیات شیډز ډېر شیډز دي دومره شیډز دي زه خپله کنفیوز شم پکې نو زه چې چوز کوم زه وایم چې ما سره خو هر ټایپ اوس ریډ شته چې اوس تاسو څونه لایټر سکن ټون دی که نه نو دونه برایټ کلر واخلئ ای تاسو سره ښه لګي چې څونه ډارک کېږي سکن ټون که نه نو لږ ډیپ کلر زما په خیال به زیات ښه لګي تاسو سره چې څونه برایټ لګوئ به عجیبه لګي نیون ټایپ به لګي په ستاسو سکن باندې نو لږ ډیپ به لګوئ که نه او چې څونه فیر سکیني نو هغه دونه لایټ تاسو ریډ لګولی شئ دا چې بلډ کلر نه ډیپ ریډ چې کوم وي هغه یو لګولی شئ ښه ګوره لکه دا چې کوم دا رسټي ریډ دی دا شاید لکه غوندې ډارک سکن جینکو دپاره دی رسټي کلرز چې کوم دي یو میرون او یو دغه دا چې نه دا تاسو ته پته فیر ټونز والته یو دا بینیفټ دی چې هغې هر ټایپ کلر یوز کولی شي ډارک ټونز کې لږ دا خیال کول غواړي چې هغې تاسو ته پته لګي که نه اپیرنس کې لږ ښکاري لږ دغه نو نیون کلرز چې ولګي یا ډېر لایټ نو هغه بیا ښه نه لګي ځکه لپس کلر ډارکي او دغه نو بیا هغې سره پته لګي لاندې که نه نو هغې دې لږ ډارک کلر یوز کوي چې بیا هغې ښه تاسو د فیر کلر خبره وکړه فیر اینڈ لولی والا اشتهارات هم ډېر زیات وي او خلک خو ورپسې بالکل لیوني شوي دي که نه هغه مخکې زمانه کې ماته لګي چې اوس له غوندې خلک اویر دي څلور قسمه کرمونه به یې راغونډ به یې اوس هم لګوي او ته زه چې چېرته هم لاړه شم ګوره ما څلور پنځه شپږ کرمونه یو ځای شوي وي او هغوی دې ته نه ګوري چې د دې مرکري لیول به څه وي دی سلفر ایگزیکټلی دوی هر څه ته بالکل خیال نه خو ویې لګوي او چې یو ځل سکن سپین شي باس بیا دوه درې ډبې راغواړي دوبه دا خو خلکو ته د ډېرې زمانې نه پته ولګېده چې دې سره سکن نری کېږي او خرابېږي او بیا هم خلک استعمالوي ما خو ویل اوس به خلک پوه وي چېرته پوه دي دا سپینوالی نه دی دا زموږ دلته سټنډرډ جوړ شوی چې څونه سپین یې دومره به ښایسته وي حالانکې موږ نه انډرسټینډ کوو دا چې بیوټي لایز ان د آیز اف بیهولډر او هر انسان سره خپل سکن ټون مزه کوي که هغه سکاڼې دی هغه به هغه شان خوند کوي چې ځان ډیسنټ وساتي سم که سپین دی نو د هغه سره خپل قسم میک اپ او هر څه مزه کوي نو زموږ دا خلک چې کوم دي که نه فیمیلز دونه کریمز راواخلي لکه دوی وایي چې دا بیوټي که مده دا به سپینوالی دی او ځان سپینول دي هغوی ته به ووایي سر به دې ورته سپین شي چې خیر دې مه لګوه دا زه خو هر چا ته وایم چې ګورئ مه لګوئ دا سکن خرابوي سکن خرابوي تر دې پورې چې رزلټ سیم راشي که نه چې کله پرېږدي دا د دوی سکن منې داسې توروالی شان داغونه ښکاره شي سپاټ سي ایگزیکټلی زه ورته وګوره ستاسو سکن یې کمزورې کړلو اوس په دې باندې هر یو څیز ډېر زر اثر کوي تر دې پورې چې نور هم پرې لګي سکن هم خرابېږي لګیا دی هغوی وایي چې نه دا دوباره ولګو بیا نو بیا شروع کړي
او دې منې لکه په یولو منې به ستړی شي چې ګوره دا یو سکن لاړلو بیا بل لاړ شي بل داسې سکن نه رهکېږي او دونه افیکټ ورسټي خو دوی وایي چې نه بس لکه موږ سره بله لار نشته ځان د سپینولو حالانکه چې کوم خشته ښکلی سکن دی که نه هغه چې هر یو سکن ټون هم وي بالکل کلیر سکن کلیر چې بالکل صفا وي بالکل چې پمپل فری وي دا کم چې اوس تاسو فین لولی خبره وکړه د دې دومره زمونږ پاکستان کې خاص کر دومره هر یو جینې فین لولی به الماری به ډک وي او د هغې پروډکټ فیس واش او دغه اوس هغې چې دونه په خلکو دغه راواغستو چې دا جینکوله سکن ته به هغې دې نه کینسر جوړېږي دې کې چې کوم نو هغې خپل نوم چینج کو اوس ګلو اینډ لولی شو فیر اینډ لولی نه پوره هغه بینر یې لګېدلې وي هغې نه نو پکار د دې نه دا جینکې زده کړي چې وګورې چې دا دی بدل کو دا نوم دونه غټ برانډ دی کله نه یوز کېږي بالکل نو دومره خرابې کوي دا سکن یو لیر لري شي دا تاسو څنګه خبره نو بیا په دې چې تاسو اوس فاونډیشن لګوي که نه هغه پورس ته ورشي او هغه به څونه خرابې کوي ډیفینیټلی دا خو کیمیکلز دي کیمیکلز دي ټول او بیا چې هغې نه پس بیا دي دا لګوي نو سکن کیر باندې زما په خیال د دې نه زیات توجه ورکړي او سیرمز اویلز او دا شیزونه لګوي نو ابه زیات لکه مانور نو څه لګول پکاري سکن کیر لکه اوس زما رنګ فار ایگزامپل خراب شولو او زه ورېډ یم نو زه وایم چې دا درې څلور پنځه شپږ ډبې مې راغوښتې وې نه دا شی د دې په ځای زه څه وکړم د دې په ځای د دې نه اوایډ کولو لپاره چې سن بلاک ضروري دی بالکل که انور وي او که نه وي اکثر خلک وایي چې اوس خو نور نه او داسې ده نور خامخا لکه اوس ډرټ مینو هغې ډرټ نه بچ کېدو لپاره فاونډیشن نه مخکې د موئسچرایزر نه مخکې سن بلاک ضرور لګوئ هغه تاسو بچ کوي ټیننګ نه نو هغه ټین کېږي به بالکل نه سکن هغې نه پس باقي هم که بیا ستاسو ټین کېږي سکن نو لیمن او هني چې دی نو هغه یو ځای کې ډبي کې فرش کې کېدی بس هغه لګوئ سهار او ماښام هغې سره هم دونه برایټنګ کېږي سکن ځکه چې لیمن داسې ایجنټس دی چې هغه ډېر برایټ کوي سکن زموږ خلکو ته دغه د سپینولو مشوره د دې ټپس ورښایي چې دوی کریمونه نه راوړي بلیچنګ افیکټ هم دی که نه بلیچنګ افیکټ دی دا ها مانور ګوره لکه څنګه چې لکه زموږ میاندې وایي که نه چې دونه ډېر څیزونه په مخ باندې دونه میک اپ مه لګوئ چې سکن خراب شي په دې باندې چې موږ اکثر کتلی دي که نه د ډېرو خلکو ډېر لارج پورز وي هغې باندې که نه که فاونډیشن هم ولګېږي که نه لږ ساعت پس په هغې کې سوري سوري جوړ شي بالکل باقاعده هغه پورز ښکاري که نه نو یو خدا دی چې د میک اپ استعمال کم پکار دی خو چې چاته چې دا لارج پورز والا پرابلم وشي نو هغه بیا څنګه کور کوي به لارج پورس خو دا دی چې د دې پرابلم دپاره خو اول ډرمټولوژیست له خامخا ځئ به چې هغې که څه ټریټمنټ وي نو هغه به هم تاسو درکوي بیا میک اپ نه اول خامخا एकदम خو دا تللی نه شي لږ ټایم به اخلي نو میک اپ نه اول پرایمر ضرور لګول هغه پورس تاسو فل کی هغه د دې خپل سکن ټایپس پرایمري نو هغه تاسو پورس بالکل فل بکی نو ای د پاسه فاونډیشن لګوي بالکل پورلیس وي بالکل پته باندې لګي نو بالکل هغه سموث وي سموث او پرایمر ډیر خلک پیژنې نه او نه پیژنې نو پرایمر چې نه لګیدل زه پرایمر نه بغیر کله میک اپ نه کوم ځکه هغه تاسو سکن او فاونډیشن کې یو لاندې یو دغه راشي شیلډ راشي پرایمر چې کوم دی نو هغه د سترګو لپاره او مخ لپاره بیل وي ولې چې آی میک اپ لپاره هم یو پرایمر وی کنه هغه پرایمر نه هغه چې ته هغه هم پرایمري خو هغه کلرډ پرایمري دا کلر لیسی کنه دا داسي چې دا تاسو پورز ډک کی د پاسه تاسو فاونډیشنر لګوي چې کوم آی میک اپ لپاره پرایمري یا کلر دی چې لاندې تاسو هغه برایټ شي هغه چې پای کلرز پرومیننت ښکاری بیا اګل شیز دی او د سر چې کوم نه هغه بیس په لږ زیات ټایم د پروا پاتې کیږي کنه لانګ لاسټینګ میک اپ لانګ لاسټینګ ځکه شي چې وګوره تاسو پورز کې نزي نو هغه فارم پروتي کنه او چې پورز کې نو هغه بیا کندي شي او کریک شي نو بیا ټیک نه لګي پرایمر خو مست دی هر یو د کې او موئسچرایز سکن او یو بیا پرایمر ها مانور ایز ا میک اپ آرټیست یو ډیر مطلب یو میک اپ آرټیست لپاره کنه ټول نه لوی چیلنج صحیح چې سیټیسفاید است تاسو کسٹمر چې سټیسفاید ډیر زیات میټر کوي چې تاسو نه یو کسٹمر خوشاله لاړ شي او وای چې دا او بیا چاته به اوس تاسو ته درځي خبر وکړه چې تاسو ته ځان چې خده داسې واغم ډیر خلکو ته وی چې دی جنې ما میک اپ کړی دی او ډیر خده نو دا زموږ یو چیلنج وي چې هغه خوشاله لاړ شي نو دا ډیر ګران کارم دی سینن سبا خلک سټیسفاید کو ډیر مشکل دی ډیر ګران کار دی بیا خزه میک اپ دغه کې سټیسفای کول انتهایی ګران ده لکه پهلا بدر ته مغه مانور خبره کنه چې څنګه تا میک اپ
کړي دغه سی وکړاله نو چې هغه شان ورلو کې ډیفینټلی هغه په خنه لګي هغه باندې هغه پويږي نه چې ویل کې نو بیا د نسه شادو جوړه کړي دا هغه بیا خبر نو زه دغه د پاره چې ماته څوک داسې وي زه ورته چې ما باندې بلیف کې کنه چې ما دونه خپل میک اپ ځان ته کړی تعالی هم کوم نو چې ما ته پری دی هغه میک اپ خپل شي نه بیا اند کې سټیسفاید شي ما هغه شانت ها یو بل چیلنج چې کوم دی کنه هغه دا هم دی ور سره کنه چې ځان انسان اپډیټډ ساتي اپډیټډ د پاره بیا خامخا ډیر زیات لکه نور ویډیوز بم ګوري ور سره نور کورسز بم کوي هغه ډیر ټایم کنزیومینګ دی نو دا ټایم مینجمنت بیا څنګه کیږي ټایم مینجمنت اصل کې دی کې دا کاری چې زم کم بلاګینګ کوم کنه نو مونږ چې دی کې اکثر ټرند ضروري چې یو دا یو میک اپ کو یا یو اکټر میک اپ وي یا یو اکټر یا فلم راشي کنه نو هغه میک اپ ډیر ان شي بیا مونږ هغه ټوټوریل زموږ ګورو خپل میک اپ آرټیست یو ځل لاسو چې لګي کنه هغه بیا پوي چې مونږ اوس دا څنګه کولی شو یا څنګه وکاو بیا دا ډیر ټایم کنزیومینګ نه دی خوشي خو یو ځل تاسو بس یو لیول پر ورسې چې تاسو ته لګي چې اوس دا کولی شم اینه پس دا عام نوی لوکس چې راشي نو بیا ایڈجسټ کی انسان صحیح ښه مانو یو دا خبره مو کوي بعض میک اپ آرټیست چې وي نو هغوی خپل پروډکټس پټي د کلاینټ نه او یا هغه ته ټپس نه ورکول غواړي very good point تاسو سوای نو زه په دې باندې کې دا وایي چې دا مام کتلې دي نوٹ کړی مې دي او بلکې مالم خلک راشي نو ماته وي ته کم پروډکټ یوز کې زه به ورته بالکل وایم چې دا پروډکټ هغه یوز طریقه بیا ورته لغوسدل کنه نو هغه خلک وایي چې دې موږ ته دا شی اونې خولو او زما چې څه خیال دی وایي کنه خلک وایي تاسو اوس تاسو هغه شانته بیا یوز کول شي پروفیشنل طریقې باندې یا نه نو هغه کې بیا خامخا لکه ما نه جارز باندې اسم نه بالکل هغه لکه دا هغه نیگیټیو انټنشنز د دې تاسو ته وایم کنه چې what is your message about that چې هغه دی وجه نه ویل غواړي چې یا به دی بیا مونږ له راضی نه او کومه ټیپس ورکړل نو دی به هر څه پکور کې کوي مکه و چې راضی دی خوانو مخای ورته نو هغه نه خبرې پټي او کې دي چې د ډیرو خلکو دا دی ځکه زما دا شیز نوٹ کړی دی ډیرو خدای کې what do you feel about that زه خو به دا وایم چې وایي کنه ای فائدہ تاسو ته نشته هغه پروډکټ تاسو هغه شان یوز کولی شئ که تاسو نوٹ کړی چې یو سیلون کې تاسو له میک اپ یو کس به نه کوي دوه درې کسان به لګیایي هیر سټایل سره هم ډېر زیات فرق راځي میک اپ کې نو هغه ټول پیکیج وي هغه سیلون هغه میک اپ بیل دغه یي که نه هغه ډیفینیټلی پوهېږي چې کم پروډکټس کم سره مکس کول دي هغه تاسو ټول اغوستی هم نه شئ یو دغه دپاره او بیا یو کور کې دا کاري چې ټولو یو فاونډیشن وي هر چا سکن ټایپ وغیره بدل وي ښه مانو یو شارټ میسج ورکړه پلیز شارټ میسج په ټولو ښځو ته به دا وایم چې سکن کیر ډېر خیال ساتئ او نور چې د دونه کانشیس هم نه دی پکار انسان چې بس تاسو سیټسفاید یې نو هغه سیټسفاید چې کله یې تاسو علاوه چې خپل سکن ټایپ کې تاسو سیټسفاید هر وخت څوک میک اپ نشي کولی چې خپل سکن ټایپ کې او نور خپل بیماری دغې نه به ټولو خلکو ته ویل غواړم چې څوک ناجوړ دي چې ماحول ښه ساتئ او یو ډیر سپورټ ستاسو ورته ضروري دی چې سپورټ یې نو هغه به انشاءالله دا هیڅ هم نه دی بیا دا تھینک یو سو مچ تھینک یو تو به تم شارټ ورک زما بیا شارټ ورک ټایم نشته یو ساده خبره به ته دغه کوم چې د خپل ځان نه مطمئن اوسئ کم رنگ باندې کم اندامونه چې خدای درکړي دي هغې نه مطمئن یې ځان ته ژوند ما عذابوئ او کله هم چې درته لږونتې لګي چې څه مسله تاسو سره ده نو بل سره شیر کوئ که هغه ډاکټر وي که هغه یو ملګری وي که هر څه وي د خپل ځان خیال اوساتئ خو دونه بیوټي کانشیسنس او دومره یو حد پورې پرفیکشن نه دی پکار چې تاسو خپل ځان ته ژوند عذاب کړئ ښکلی ژوند تیر کړئ صحتمند ژوند تیر کړئ تھینک یو سو مچ توبه او زه به هم د توبه میسج به لږ فارورډ وکړم به او زه به دا ووایم چې انویسټ ان مایند باډي اینډ سول مطلب انسان ته چې کله روحاني سکون ملاو وي ورسره قلبي سکون وي بیا ورسره چې کوم دی نو جسماني سکون هم دغه شان دی ملاویږي او ذهني سکون چې کوم دی نو هغه ډېر زیات امپورټنټ دی چې دا ټول انسان چې کله چې انسان مطمئن وي او په سکون کې وي نو اټومیټیکلی په مخ باندې هغه ګلو راځي او د انسان په شخصیت کې چې کوم دی نو نکھار راځي نو بیا ډېر زیات میک اپ ته ضرورت نه پروزي بالکل خبره ده موږ به بل پروګرام پورې اجازه راکړئ خپل ډېر زیات خیال ساتئ د الله پامان